ډېر عاجز یم، ډېره د غریبه یم، خو دا زوی رانه راغلی لږ. د هغه لوی څښتن د نامې څخه آغاز کوم چې ډېر بخښونکی او مهربان ذات دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ملګری سجاد اسد مټه یو وارې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. ملګرو اولاد واقعي چې د زړه ټوټې دي، قرآن وکتې شي او حدیث وکتې شي، نو مطلب همدا دی چې هغه د مور پلار دپاره د زړه میوه وي. او دا د دې درد احساس، د دې د قیمت اندازه هغې خلکو ته کېږي د چا نه چې دغه د زړه ټوکړې په ژوندونو باندې وشکولی شي. د دې یو لنډ مثال د مټې مولخیل پورې قلا یو ابۍ د هغې زوی چې نن تقریبا 43 ورځ ده چې هغه بېدرکه شوی د کور نه ووت او بیا تر اوسه پورې کور ته رانلو. ابۍ خبرې مې کولې ورسره لیونی شوې غوندې وه، او حقیقت دی چې د چا نه هم د زړه ټوکړې وشکولی شي نو هغه واقع د هغه د خولې نه به ژړا راځي. ابۍ راسره ناست نور خبرې به د هغې نه اورو، تاسو سره هم شریکوم. ابۍ د زوی څومره ورځې وشوې؟ د زوی مې 15 ورځې او یوه میاشت وشوه. خفه یې ورپسې؟ خفه یم، ولې ونیمه، ښه ډېره خفه یم. زویم چې ما له څوک راولي ښه ده. کور کې نور څوک دی؟ ګټې وټې څوک شته؟ هېڅ هم نشته، کور کې مې هېڅ هم نشته. دقه یو هلک مې دی، چېرته پولې مولې خرڅې کړي او چېرته کور ته دغه 200-300 روپۍ راوړي، دغه ولګوه. ملګرو بیت الرحمن چې هغه به د چونې کار کو، مزدوري به یې کوله او 900 روپۍ مزدوري به یې کوله، هغه به راوړله. دا غریبه مور، دا ساده مور، هغه به هم ساتله، ورسره دغه چې کوم رور دی هغه به هم ساتلو. په دغې باندې ګزاره روانه ده. خو تر څو چې هغه بېدرکه شوی دی نو دا بیا وینا ده چې زمونږ په کور کې د وړو درک هم نه لګي. د چم ګاونډ خلک کداوي د وس مطابق موږ له ترکاري روړي یا روټۍ روړي هغه وي ګنې همدغه شانتې ناستو. د دې دا زوی چې کوم دی په داستان کې ورسره ناست دی، هغه هم تاسو په سکرین باندې هم ښکاري، هغه په سیکل باندې پولې خرڅوي، ګوګان خرڅوي، کم چپس وغیره دي هغه خرڅوي، کباړ راغونډي، کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، اوازونه کوي، د لیونتوب اندازونه دي. غریبي ځان له خپل یو لیونتوب دی، یو عجیبه حالت انسان باندې تېرېږي. او بیا هغه رور چې د هغه ځوان رور د یوې نیمې میاشتې راڅخه وي نو هغه له مزدوري هم خو نه ورکوي، خو مجبوري بده بلا ده. ابۍ دنیا خلک هم ګوري، څه غوښتنه کوئ د کوم مشران دي زمونږه، څه غوښتنه کوئ چې زوی دله راولي؟ بس نور خو مې هېڅ درک نشته که نه، هېڅوک مې تپوس نه کوي، هېڅوک مې تپوس نه کوي. بس دقه یم چې دغه زوی راله څوک کې خو ناست یم، کونې نو ناست یم، که چا ډوډۍ راوړه راله، که چینګلې راوړه راله نو ناست یم. ملګرو څومره خلک ګوري، څومره مینوال ګوري، دا ویډیو ګوري، دا ویډیو هم شریکې. او په دغه لړ کې د زمونږ کوم متعلقه چارواکي دي هغوی له پکار چې په دغه لړ کې خپل کردار ادا کړي، راشي کوم منتخب نمایندګان د دې علاقې دي یا کوم شتمن خلک دي د مټه مولخیل یا د شب قدر د سیمې څومره مخیر حضرات دي، په دغه سخت وخت کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یو اړخ ته کور دوی بچي ورک شوي دي او د دغې په درد کې غمجن دي، د خفګان سره مخ دي، نو بل اړخ ته د هغوی د کور حالات هم انتهایي خراب دي.